دا تیر شوي کال دلته تذکرو باندې خلک راتله نو پسه وو دلته شپږ ورځې دوی روژه ماتی په صرف کجوره باندې کړه بیا زموږ ملګرو دا فیصله وکړه چې دلته به زموږ دوی لپاره دسترخوان بندوبست کړو نو هغه کال چې موږ 15 زره نه خپله سټارټ واخیسته بیا داسې وخت راغی چې لک روپۍ وزم خرچه په هغه کال باندې سیستم جوړېده دا پیره د سټارټ نه لک روپۍ ورځ خرچه روانه وه دا به ورځې ورځې نور هم خلک زیاتېږي تاسو خپل هم تعداد درته ښکاري او دلته هم سیستم جوړېږي دلته زیاتتر چې دی زموږ افغاني وروڼه دي ورسره زموږ مسافر چې کوم ځي راځي هغه دي پکې مزدوران دي پکې ډرایوران دي پکې او لوکل دلته دوکانداران دي کوم مسافر چې دلته راځي او دلته ایثار شي هغه مسافرو لپاره چې کوم هغه طرف نه د پاکستانیان راوړي او هغه کورونو ته ځان نشي رسولی هغه مسافرو لپاره موږ دلته د دسترخوان اهتمام کړی دې کې اوس موږ ته دا پته نه لګي چې څوک مرسته کوي هغه یې ځانونه نه وښیي په کیمرې په نظر باندې ځان نه راولي خو هغه یې رالګي او بس دلته موږ دغه خدمت کوو او هغوی ته دغه مسافر سره دغه دلته زموږ په روژه ماتي کې دوی ته پکوړې هم ورکوو فروټ ورکوو وریژې ورکوو ډوډۍ انډۍ اهتمام کړو مختلف قسمه د انډۍ هغه کړو زما اصغر نوم دی او د افغانستان یم د ننګرهار ولایت یم دا خو ډېر ښه دغه دی او دې باندې ټول مسلمانان دلته روژه ماتوي د هغې سایډ نه هم خلک را روان دي دې سایډ نه غون مسافر دي مزدوران دي به ټول بېوسه خلک دي دلته دا خلک روژه ماتې ورکوي دا ښه سیسټم دی په دې باندې هر سړی خوشحاله وي چې په هر ځای کې دا پوزیشن شروع شي او هر سړی دا دغه شروع کړي دا یو امداد دی چې د چا د وسې کېږي باید چې دا مرستې سره دا منډه وکړي او ټول هر سړی دا دغه وکړي افغانستان یم د ننګرهار ولایت بس موږ خو روان وو چې هغه ګټر باندې پاره باندې دلته راغله موږ راغلو بس موږ چې دا بس ډوډۍ به وخورو بس چا صدقه کړې د هغه له خدای اجر ورکړي احمد کا الله پاک د دوله جنتونه ورکړه والا دې دین هم ډېره باته والا یې زموږ د دو ملک ذات ښایسته جوړ کړي دغه کافرو لاسونه رانه لنډ شي او موږ خپل ګاونډیتوب سره وکړو الله پاک د رحم وکړه الله پاک د دغه خدمت ستاسې قبول